أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د 9 کلاس بایولوژي موږ شروع کړې ده. هغې کې ویډیو نمبر موږ ورسېدو د 56 او سیکنډ چپټر دی. چپټر نوم دی هغه سالوینګ اف بایولوژیکل پرابلم. په دې کې موږ بایولوژیکل میتھډ شروع کړی او بایولوژیکل میتھډ کې بیسیکلی سټیپس دي 1 by 1 موږ ووایو. خو بایولوژیکل میتھډ څه ته وایي؟ موږ هغه میتھډ چې هغې کې موږ بایولوژیکل پرابلم حل کوو. بایولوژیکل پرابلم ډیزیزز کیدی شي، پاورټي کیدی شي، پولوشن کیدی شي، پاپولیشن کیدی شي، ګلوبل وارمنګ کیدی شي، ایسډ رین کیدی شي. دا ډیر زیات بایولوژیکل پرابلم دي او دا حل کیږي بایولوژیکل میتھډ. هغه میتھډ مختلف کې بیا په دې کې مختلف سټیپس دي. هغې کې فرست میتھډ ریکګنیشن اف بایولوژیکل پرابلم، بیا دویم موږ ووایو ابزرویشن، دریم موږ هایپاتیسس، څلورم موږ ډیډکشن او نن به وایو پنځم موږ به ایکسپریمنټ وایو. مین ټاپک چې دی هغه بایولوژیکل میتھډس. اوس بایولوژیکل میتھډ کې موږ نیکسټ سټیپ چې دی هغه ایکسپریمنټ. ایکسپریمنټ څه ته وایي؟ فرست چې دی موږ وایو ایکسپریمنټ اٹ از د موسٹ امپورټنٹ سټیپ اف بایولوژیکل میتھډ. اٹ از د موسٹ important step of biological method. د biological method ډېر اهم سټیپ چې دی هغه biological experiment دی. experiment basically څنګه تاسو ته پته وه د experiment وایي تجربه. چې کله موږ په تجربه کوو، اوس تجربه په څه کوو؟ ایکسپریمنټ په څه کوو؟ هایپاتیسس. موږ چې کوم هایپاتیس جوړ کړی بیا یې کې موږ ډیډکشن کړی. اوس هغه ډیډکشن پروف کولو لپاره موږ به عملي کار کوو. دې عملي کار ته وایو ایکسپریمنټ. تعریف یې ولیکو. تعریف یې څنګه دی؟ تعریف یې چې دی هغه داسې به ولیکو: اٹ از د practical work of hypothesis. د hypothesis چې دی د practical work، practical وایي عملی کار، عملی کام. عملی کام چې دی په hypothesis باندې موږ څوک عملی کار وکړو، دې عملی کار ته څه وایي؟ ایکسپریمنټ. وایي موږ دا ولیکو بیکاز وی مطلب هم نه څوک راځي؟ biologist checks the deduction. ولې موږ پریکټیکل ورک او ایکسپریمنټ ولیکو؟ ځکه جواب دار موږ دا ډیډکشن معلومو. دا زموږ ډیډکشن چې دی، دا قیاس چې دی، دا موږ قیاس چې کړی، دا جمله ده چې هغه د اف او د دین نه شروع کیږي، آیا دا ټرو ده؟ دا صحیح ده که دا غلط ده؟ څنګه ما تاسو ته ووایي چې بجلی راشي پکې به ولګي. اوس پریکټیکل ورک او بټن زه وهم، که بټن مې وواهله او بجلی وه پکې به ولګي. زمونږ ډیډکشن چې دی دا څه شو؟ صحیح ثابت شو، ټرو شو. که ما بټن وواهله پکې ونه لګېدو، مله زما دغه څه شو؟ ډیډکشن څه شو؟ فالس شو، ریجیکټ شو. دارنګې موږ به بیا بل هایپاتیسس جوړو، په هغې باندې به بیا بل ډیډکشن جوړو، بیا به ایکسپریمنټ کوو. ایکسپریمنټ بیسیکلی پریکټیکل ورک ته وایي. دارنګې اٹ از د موسٹ امپورټنٹ سټیپ اف بایولوژیکل میتھډ. ایکسپریمنټ ډېر اهم دی. ولې؟ ساینس دی. ساینس کې بیسیکلی زموږ ایکسپریمنټ دی او ایکسپریمنټ موږ په قیاس باندې کوو، په هایپاتیسس به کوو. ټیک شوه؟ It is the practical work of hypothesis because we want to check the deduction. The experiment basically practical work دی.
عملی کار دی په هایپاتیسس مفروضه او ولې کوو وجه مې هم درته وویله ځکه موږ ډیډکشن معلومو هغه جمله معلومو چې هغې کې موږ قیاس یخې هغې کې موږ لاجیکل کنسیکوینس یخې دې نه به جواب راځي ټرو یا فالس دا به څوک ثابت کوي دا به ایکسپریمنټ ثابت دی داسې به ولیکو لاندې جمله چې څنګه کتاب کې لیکلې ده دا لیکلې in this way hypotheses are proved as true or false by the help of experiment دا experiment چې دا به څه کوي زمونږ هایپاتیسس چې وو کوم یو مونږه مفروضه جوړه کړې وه دا به څه ساتئ ټرو صحیح ثابتوي ټرو وایي صحیح ته او فالس وایي غلط به ثابتوي اوس به څوک ثابتوي دا غلط بای د هیل آف ایکسپریمنټ چې دی ترجبات چې دي دا به زمونږ سره هایپاتیسس ټرو ثابتوي یا فالس ثابتوي دا زموږ سره ایکسپریمنټ خو ټرو ثابته کړه زموږ چې دی ایکسپریمنټ چې دی دا هایپاتیسس شو دا ایکسپټ شو خو فالس ثابته کړه زموږ هایپاتیسس شو ریجیکټ شو سیکنډ پیج کې دا لیکلي دا لږ ایکسپلین کوو بیا ایکسپریمنټ دوه ګروپه دي هغې کې اگزامپل الو نیکسٹ پیج کې داسې لیکلي چې false hypotheses are rejected دا به څه شي rejected شي rejected means دا به موږ نامنظوره کړو هلکه زموږ دا کم غلط مفروضه راووته by the help of experiment دا به موږ بیا accept کوو نه دا به موږ reject کوو while چې کله زمونږ ټرو هایپاتیسس شو چې هایپاتیسس زمونږ ټرو شو آر ایکسپټډ دا به څه شو دا به موږ به ایکسپټ کو دا به قابل قبول وي ایکسپټ مین قابل قبول او دا به صحیح قابل منظور دا به منظور نه وي ټیک شوه نامنظور به وي ټیک شوه دا کم یو ریجیکټډ چې کوم موږ هایپاتیسس وو هغه به ریجیکټډ شي چې څوک به ریجیکټ کوي هغه سمپل ایکسپریمنټ به کوي او څوک به قبولوي هغه به ایکسپریمنټ کوي چې کله دا قبوله شوه دا هایپاتیسس دې نه پس بیا تیوري جوړیږي تیوري نه بیا لا جوړیږي دا بیا زموږ سره بل سټیپس دی بایولوژیکل میتھډ دا خو موږ وویل اوس د ایکسپریمنټ چې دی چې کله فالس ثابته شوه بیا به څه کوو بیا به نوي هایپاتیسس جوړ کړو نوي هایپاتیسس نه به بیا ډیډکشن جوړ کړو بیا به ایکسپریمنټ وکړو بیا به دلته لیکو then biologist څومره biologist چې دي make new hypothesis دا به نوې hypothesis جوړ کړي and perform او دا بیا ادا کی so further experiment نور experiment به بیا په نیو سکای hypothesis باندې با perform کیږي کله چې کله زموږ hypothesis فال شو خطرو شو قابل بیا به دا زموږ قابل قبول و دینه بیا تیوري جوړیږي تیوري چې د سروایول کوي خر ټایم ډیره پورې سروایول وکي مطلب کلونه پکې تیر کی دي 10 کال تیر کی 10 کال تیر کی بیا باغ نه جوړیږي لا جوړیږي څنګه لا اف انډیپندنس لا اف اسارمنت دارنګه لا اف کنزرویشن اف انرژي نیوټن لاس دا لاس نیوټن کله 16 سنچري کې راغلی پای باندې څومره ساينټیست چې کار وکړو او نیوټن چې کومه جمله ویلې وه چې کوم یو جمله په ایکسپریمنټ باندې پروف شوه د هغې نه بیا څه جوړ شو هغې نه لا جوړه شوه دارنګې چې کله غلطه شوه
بیا به موږ نیو څه کوو هایپاتیسس به جوړو او هغه نیو هایپاتیسس به بیا په ایکسپریمنټ باندې څه کوو ټیسټ کوو ایدر دا زمونږ دا هایپاتیسس به ټرو ثابت کیږي یا به فالس ثابت کیږي فالس او ریجیکټډ به ټرو ایکسپټډ به دا خو شو ایکسپریمنٹ بیا ایکسپریمنٹ دوه ټایپس دي د دې کمپوننټس یادو چې کله موږ ایکسپریمنٹ کوو دا کې به موږ دوه کمپوننټس وي یو ته کنټرول ګروپ وای او بل ته ایکسپریمنٹ there are two kinds of experiment on the base of variable data tested اوس ایکسپریمنٹ دوه ګروپ دي په کم یو بنیاد باندې کم بیس باندې چې کم یو منګه ټیسټ کوو کم ویریبل منګه ټیسټ کوو کم یو پوینټ منګه ټیسټ کوو کم یو چیز چې منګه ټیسټ کوو فار ایگزامپل زه بجلی ټیسټ کوم بجلی شته کنه که بجلی وا پکې به لګي اوس بجلی چې دا ویریبل ده چې کله بټن مې وواله زما پکې ولګېدو مله زما چې کم یو خبر وه هغه به بیا څه وي هایپاتیسس به څه وي هغه به پروف وي ما به څه ټیسټ کول بجلی چې بجلی نه وه پکې ونه لګېدو زما هایپاتیسس شو فالس ویریبل هغه یو موږ به یو ویریبل لالو په هغې باندې به موږ ټیسټ کوو هغه به موږ جان پړتال کوو پای به ایکسپریمنټ کوو که هغه ویریبلز ټرو شوه دا به زموږ سره کنټرول ګروپ وي که دا ویریبل فالس شوه دا به زموږ سره ایکسپریمنټل ګروپ وي راځئ دا دوه ټایپس دي یو ته وایي کنټرول ګروپ او بل ته به وایي ایکسپریمنټ ګروپ دا دواړه ګروپ په څه بیس باندې جوړیږي چې کوم ویریبل موږ سټډي کوو کنټرول ګروپ څه ته وایي مله اټ از ا ګروپ دا هغه ګروپ دی ډیټ ټیسټس چې هغه موږ ټیسټ کوو د ویریبل اف د ایکسپریمنٹ د ایکسپریمنٹ کې کم ویریبل موږ راغسته دی هغه ټیسټ کوو دې ته وایي کنټرول ګروپ بیا ظاهره خبره ایکسپریمنټل ګروپ کوم دی هغه ګروپ چې کم په ایکسپریمنٹ کې ویریبل نه ټیسټ کوو موږ نه ټیسټ کوو هغه ته وایي ایکسپریمنټل ګروپ مله څنګه اټ از ا ګروپ دا یو ګروپ دی اف د څه ګروپ دی دا خو خبره ده د ګروپ اف کنډیشن دلته په کار دی اوس کنډیشن او په کنډیشن څه ته وایي شرایط اټ از د ګروپ اف کنډیشن هغه کنډیشن that does not test چې هغه موږ نه ټیسټ کوو سو د ویریبل اف ایکسپریمنٹ د ایکسپریمنٹ چې کوم ویریبل دی هغه موږ نه ټیسټ کوو ناغي ګروپ ته به موږ څه وایو ایکسپریمنټل ګروپ ورته وایو دا شو کنټرول ګروپ هغه ویریبل چې هغه موږ په ایکسپریمنٹ کې ټیسټ کوو هغې ته کنټرول ګروپ او ایکسپریمنٹ ګروپ هغه ویریبل چې هغه موږ په ایکسپریمنٹ کې نه ټیسټ کوو هغې ته وایي ایکسپریمنٹ ګروپ په دواړه ګروپ باندې به موږ څه کوو ایکسپریمنٹ کوو او ګروپ څه دی د کلیکشن آف کنډیشن چې دی د هغې کلیکشن ته ګروپ وایي د هغې نه به یو ویریبل راوړو هغه ټیسټ کوو که ټیسټ شو کنټرول ګروپ که ټیسټ نه شو هغه ته ایکسپریمنٹ ګروپ اوس راځئ یو دوه اگزامپل در کوم بیا دا موږ وایند اپ کوو کتاب کې ورکړی فار ایگزامپل موږ ټیسټ کوو څه کاربن ډای اکساید اوس کاربن ډای اکساید په فوټوسنتھسس کې موږ څه کوو ټیسټ کوو اوس ګورئ دې کې اوس کنډیشن موږ بیانوو the condition of photosynthesis تاسو ته پته فوټوسنتھسس یو عمل دی په شین بوټي کې کېږي چې کوم کې پاڼه شنه وي یا سټیمز چې د هغه شین وي هغې کې عمل کېږي فوټوسنتھسس اوس دې لپاره کنډیشن څه دي تاسو ته پته 4 کنډیشن دی فرست واټر دی
سیکنډ کاربن ډای آکساید دی. تھرډ دا شینکې دی هغې ته وایي کلوروفیل. ٹھیک شوه. او څلورم چې دی هغه انرژي ده یا سنلایټ دی. نور هم ولیکئ. پانچ چې دی واټر والی، واټر خو شو، سایل والی خاوره والی. ٹھیک ده. اوس دا چل کو پنځم والی ګمله والی، ګمله هغې ته به څه وایي یو پوټ والی، لوښی والی. ټیک شوه. هغې کې مونږ څه به کېدو مونږه او اووم والی یو پلانټ والی. اوس دا دوه ګملې دي، دې کې مونږه بوټی چې دی دا څه کو هم کېښو. یو ګمله دا شوه، بوټی مې په دې کې هم ښخ کو، په دې کې هم ښخ کو. اوس مونږ په دې کې یو ویریبل رالو هغه ټیسټ کوو. هغه مونږ ویریبل اول دوه ګروپه به جوړ شو، یو به کنټرول ګروپ وي او بل به ایکسپریمنټ. زه کتاب کې وایي چې کاربن ډای آکساید ټیسټ کوو. اوس کاربن ډای آکساید ټیسټ کوو. کم بوټي له یو بوټي له مونږ کاربن ډای آکساید ورکو او بل بوټي له به کاربن ډای آکساید نه ورکو. چې کله مونږ ورکړی دې کې څه چینجز راغله، زموږ ایکسپریمنټ څه شو ټرو شو، ول زموږ هایپاتیس صحیح شو. که زموږ کم له مونږ نه ورکو هغې له کاربن ډای آکساید نه ورکو، هغه بوټی به چې څه شي مرجا به شي، هغې کې به فوټوسینتھیس پروسس نه کېږي او زموږ به هغه کم یو ګروپ ایکسپریمنټ ګروپ. اوس د مونږ څه راوسته، مونږ به دې کې ویریبل مونږ څه راوسته، ویریبل ایز کاربن ډای آکساید. اوس دا کاربن ډای آکساید راوسته مونږ ویریبل، دا به اوس څه کوو ټیسټ کوو. ټیسټ بای د ایکسپریمنټ، په ایکسپریمنټ په ذریعه به دا مونږ ټیسټ کوو. ایکسپریمنټ دار مونږ یو ګمله راوسته، هغې کې مو خاورې واچول، بوټي مو کېښوه، اوبه مو پکې ور واچول، بار مو کېښو. کاربن ډای آکساید چېرته وي؟ په اټماسفیر کې، اټماسفیر کې مو کېښوه یو څو ورځې لپاره. او دا بله ګمله چې وه هغې کې مونږ اوبه واچول، خاوره مو واچوله، بوټی مو پکې ښخ کړو او هر څه. خو دې کې مونږ داسې چل وکړو، د پلاستیک نه مو تاو کړو، پلاستیک مو ښه ټایټ بند کړو دی او دا مو چېرته یو تیاره ځای کې کېښود یا رڼا ځای کې مو کېښود، کمره کې مو کېښود او دې نه به مونږ څومره کاربن ډای آکساید ګیس دی ختم کړو. یو هفته پس مو وکتل دا بوټی ښه تر او تازه و او دا بوټی څه دا مړاوی و. مونږ پروف کړه دې ته چې د کاربن ډای آکساید میلایدو د چې د فوټوسینتھیس پروسس کېدو په دې کې خوراک جوړېدو او د خپل خوراک هم استعمال او دا څه شو تر او تازه. دې کې چې د کاربن ډای آکساید نه میلایدو دا چې د دې کې فوټوسینتھیس نه کېدو، فوټوسینتھیس وجې په دې کې خوراک نه جوړېدو او دا څه شو مړاوی شو. چې کوم مونږ په دې کې کاربن ډای آکساید ټیسټ کولو، ټیک ده. کاربن ډای آکساید مونږ یو ویریبل راوستو، دله مونږ کاربن ډای آکساید ورکړو، دله مو ورنه کړو. دله مې چې کوم کاربن ډای آکساید ورکړو دې ته وایي کنټرول ګروپ. دا اوس کنټرول ګروپ شو. او دا چې دله مونږ کاربن ډای آکساید ورنه کړو دې ته مونږ څه وایو ایکسپریمنټل ګروپ. دا ایکسپریمنټل ګروپ شو. او یو هفته پس مونږ چک کړه دا څه شو، دا زموږ سره تر او تازه و ځکه کاربن ډای آکساید میلایدو دا کنټرول ګروپ شو. دې باندې مونږ کاربن ډای آکساید بند کړو، یو ویریبل مونږ ټیسټ کړو او دې ته به یې ایکسپریمنټل ګروپ. دا شو مونږ سره ایکسپریمنټ. خو فار ایگزامپل کاربن ډای آکساید په ځای مونږ اوس واټر راواغوستو. اوس واټر چې دی دا مونږ څه کوو، د دې ټیسټ کوو. اوبو ته بوټي ته اوبه چې وراچوو دا ټیسټ کوو. اوس مونږ یو ویریبل راوستو واټر. اوس واټر به یو پلانټ ته اچې، هغه ته به کنټرول ګروپ وایي. یو پلانټ ته چې دی واټر نه اچې هغې ته به څه وایي ایکسپریمنټ. بیا څه مونده پس به وګورو دا به بیا تر او تازه وي ځکه دته اوبه میلاویږي، دا به بیا مړاوي ځکه دته اوبه نه میلاویږي. دا موږ سره بل ایکسپریمنټ شو. ایکسپریمنټ بیسیکلی موږ کې هغې کې موږ دا کنټرول ګروپ ولې الو ځکه موږ چینجز غواړو. البته دې کې چینجز راغله، که دې کې چینجز رانغله. ښه چینجز رانغله ځکه موږ ویریبل دته پرووایډ نه کړو او چې کوم چینجز راغله دې ته ځکه په دې کې موږ ویریبل استعمال کړو. دا شو زموږ سره نن چې د ایکسپریمنټ باره کې موږ خبرې وکړې. بیسیکلی ایکسپریمنټ پریکټیکل ورک ته وایي. په هایپاتیسس باندې کوو ځکه موږ چې کوم ډیټیکشن جوړ کړی، قیاس جوړ کړی، دا موږ معلومو زموږ دا قیاس چې دی دا صحیح دی که غلط دی. دا به څوک صحیح او غلط ثابتوي؟ ایکسپریمنټ به ثابتوي.
بیا موږ وې ایکسپریمنټ چې دی بیسیکلی هغې کې موږ دوه ګروپ الو په ویریبل باندې. ویریبل څه ته وایي؟ موږ پکې غواړو چې دې کې یو تھنګ چې دی هغه پکې څه کوو چینجز پکې راولو. ویریبل خو وایي چینج اف د تھنګس، یو شي کې موږ چینجز غواړو یو ویریبل راولو. څنګه موږ فوټوسنتھس کې موږ ایکسپریمنټ وکړو چې چاله موږ یو ویریبل ته موږ راوستو یا واټر رالو یا کاربن ډای اکساید، نو ټول پروسیجر صحیح دی، نو ټول کنډیشن یو دی. خو یو ویریبل موږ ټیسټ کوو، البته یو له موږ ورکوو او بل نه ورکوو، په دې کې خامخا بیا چینجز راځي. دارنګه موږ مختلف ایکسپریمنټ دی نه پس کم یو زموږ سره ملیریا راځي، په هغې باندې موږ ایکسپریمنټ کو، دوه ګروپه به رالو، یو ګروپ به کنټرول ګروپ وي بل به ایکسپریمنټ ګروپ وي. دا شو زموږ سره لیکچر نمبر 56. انشاءالله بل لیکچر به هغه 57 هغه به زموږ سره راځي کنکلوژن او ریپورټینګ به وایو. کنکلوژن څه ته وایي او ریپورټینګ څه ته وایي هغه به نیکسټ لیکچر وایو. پورې اجازه راکړئ. خدا حافظ.